بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د سوات حمیدالله د مرګ نه پس نورو خلکو د هغه د ټیک ټاک آی ډي سره څه چل وکړو دا به درته هم په دې ویډیو کې ښیم. تاسو دا ویډیو پوره وګورئ. دا ویډیو شارټ جوړوم په دې نیت چې ټول ملګري او پوره ویډیو وګوري. ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې په سوشل میډیا باندې اکثر خبرونه روان دي. په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه هم روان دي چې د سوات حمیدالله کوم چې ټیک ټاک جوړاو او ځان یې په پستول باندې ویشتی دی او ځان یې مړ کړی دی. نو بعضې کسان پکې دا خبره هم کوي چې هغه ته ملګرو پلین جوړ کړی، هغه داسې چې هغه ته په پستول کې ملګرو پټه یوه دانه ایښې وه او هغه ته چې کوم ژاژر دی هغه یې تش ورکړو، ورته یې وویل چې په دې کې دانه نشته، خو هغه چې د بدقسمتۍ نه بوټ ووهلو هغه دانه ونه غورځوله، هغه دانه ترې پرې نه وته او ده خو ویل چې ټیک ټاک به زه جوړ کړم، ټیک ټاک ویډیو به جوړه کړم او دې سره به چې کوم فیک فایر وي لکه نقلي ډز وي هغه به زه دې سره ایډیټ کړم نو هغه به د صحیح په شانتې ښکاره شي. خو بدقسمتۍ نه په هغه پستول کې دانه وه او هغه سر وخوړو. هغه نورو خلکو ته څه پیغام پرېښو؟ هغه ټولو ټیک ټاکرانو او د سوشل میډیا نورو کسانو ته ډېر غټ سبق او غټ پیغام پرېښو. هغه داسې چې تاسو کله هم چې تاسو چرې هم په اصله باندې اعتبار مه کوئ او دې سره لوبې نه دي پکار. دې نه علاوه د یو فضول څیز یعنې ټیک ټاک دپاره یا یو انټرټینمنټ دپاره د خپل سر سودا مه کوئ. د یو معمولي ارضي مشهورتیا دپاره خپل سر او خپله عمري زندگی خاورو ته مه سپارئ او د یو معمولي ارضي ایپ دپاره خپل سر مه خاورې کوئ. ملګرو د حمیدالله د مرګ نه پس ما د هغه د ټیک ټاک آی ډي سرچ وکړو چونکې په پیلنۍ ورځ په هغه ګنټه کې چې ما سرچ کوو نو په هغه ګنټه کې د حمیدالله یو آی ډي وه، خو چې کله ما 2 ورځې پس د حمیدالله ټیک ټاک اکاونټ سرچ کوو نو په خدای یقین وکئ چې د هغه په نوم باندې 1500 فیک اکاونټونه هم جوړ شوي دي. حمیدالله خو ټیک ټاک جوړاو، ځان یې د ټیک ټاک په جنون کې مړ کړه او لاړه د دنیا نه. خو دا یو خبره درته کومه چې د حمیدالله د مرګ نه مخکې چې کوم د ټیک ټاک ویوز و هغه 20,000 لایکس و. د حمیدالله ټوټل 20,000 لایکس و او تاسو یقین وکئ د حمیدالله آی ډي تاسو ویزټ کئ د هغه فالور چې کوم دي هغه 1 لاک نه اوړېدلي دي. د حمیدالله فالورز د 1 لاک نه واوړېدل او لایکونه په میلیونز کې دي. خو افسوس چې حمیدالله پکې سر وخوړو، حمیدالله په دې دنیا کې اوس نشته دی. دې نه علاوه ما په اولنۍ ورځ باندې څه ټایم چې دا واقعه وشوه په هغه ورځ باندې ما د حمیدالله د ټیک ټاک آی ډي سرچ کوله، د هغه لایکس چې کوم دي هغه په 20,000 کې وي او فالورز یې هم دومره نو 2,500 کې وو. خو په خدای یقین وکئ چې هغه نه 3 ورځې پس ما د حمیدالله آی ډي د ټیک ټاک آی ډي سرچ کوله، په هغه باندې 500 نه زیات فیک اکاونټونه خلکو جوړ کړي دي. د حمیدالله د مرګ نه دا پیدا واغسته چې د هغه په نوم باندې 500 نه زیات فیک اکاونټونه جوړ کړي دي او زیاتره پکې وایرل شوي هم دي.